سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أهل التقى والنقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه بخاري ومسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک ہوئے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. الصلاة والسلام عليك يا بشير، الصلاة والسلام عليك يا نذير، الصلاة والسلام عليك يا نبي الأمة، الصلاة والسلام عليك يا نبي الرحمة، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. معززو عزت مندو مشرانو همزولو معشومانو محبینو عاشقانو ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. محترم حاضرینو، اسلامی یو ډیر لویا او عظیم میاشت رمضان المبارک نن د هغې جمعې مبارکې په دغې لویه او عظیم ورځ باندې نهم ورځ ده. نهم رمضان المبارک دی او په خصوصیت باندې د رحمت عشره ده. الہ العالمین د زمونږ او ستاسو د خپل رحمت مستحقین وګرځي. خدای پاک جل جلاله د زمونږ او ستاسو ټولو ته په نظر د رحمت سره وګوري. الله تعالی د زمونږ او ستاسو ګناهونه، خطاکاری، سیاکاری، نافرمانی د زمونږ او ستاسو ټولو دی الله جل جلاله معاف کړه. محترم حاضرینو، نن په یو ډیره خوږه خوندوره موضوع باندې ستاسو په وړاندې اول تر اخر پورې مختصرې لنډې باحواله یو څو خبرې کوم. الہ العالمین د زمونږ او ستاسو لا په دې باندې د عمل توفیق راکړي. نن مضمون او ستاسو موضوع او بیان داوی چې رمضان کریم د غلوی میاشت لا الله تعالی څه چند خصوصیات ورکړي دي چې دغه خصوصیات الله تعالی پکال 200 میاشتو کې د رمضان کریم نه علاوه بل میاشتې له ندي ورکړي. نو نن مضمونګه موضوع خصوصیات رمضان المبارک او دا میاشت ختمی کی خدا سے خصوصیات نه چې زه په دغه نیمه غنټه کې به ز ختم کړم. ډیر زیات دي د رمضان کریم خصوصیتونه
د رمضان کریم د میاشتې کمالونه، عظمتونه، رفعتونه، مقامات، مرتبه، دا ثوابونه دا ډیر دي، ډیر زیات دي. خو وخت په مطابق باندې یو یا دوه درې چې څومره بیان شي، کم از کم ستاسو ټولو ناستو خلقو ته به دومره پته ولګي چې دا کومه میاشت د رمضان المبارک او د رمضان کریم روانه ده، دا عام میاشت نه ده. دا څنګه چې دا نورې میاشتې دي، دغې میاشتې له خدای پاک جل جلاله په خصوصیت سره پروتوکول یا ورکړی دی، او عزت یا ورکړی دی، احترام یا ورکړی دی، او داسې احترام او فضیلت او ثواب چې نورو میاشتو ته هغه ثواب او احترام نه دی حاصل. دا د خدای پاک جل جلاله تقسیم دی، دا د خدای پاک جل جلاله د خپل طرف نه دا یو پیرزوینه ده چې په بعضو میاشتو باندې الله تعالی کړې ده، خو په رمضان کریم باندې چې کومې پیرزوینې د ثواب او د فضیلت په لحاظ باندې الله تعالی کړې دي، دغه پیرزوینې د ثواب او د عظمت په لحاظ باندې الله تعالی په نورو میاشتو باندې بیا نه دي کړي. ټولو نه اول خصوصیت د دغه میاشتې د رمضان کریم چې هغه کمال او هغه خصوصیت او عظمت دا بلې میاشتې ته نه دی میلاو. دا که میلاو دی دا صرف اور صرف رمضان کریم میاشتې ته دا کمال او عظمت او خصوصیت میلاو دی. او هغه کمال او خصوصیت څه شی دی؟ هغه دی نزول د قرآن کریم، د الله د کلام نزول، د خپل د طرف نه د جبریل علیہ السلام مبارک په واسطه باندې په کائناتو کې په ټولو کې بهتر شخصیت محمد مصطفی علیہ السلام باندې نازل کړی دی. دغه کلام پاک قرآن مجید فرقان حمید چې ابتدائی کومه وحی راغلی ده او ابتدائی کوم آیاتونه راغلی دي او د وحی د نزول د قرآن شروعات شوی دی، هغه خصوصیت د رمضان کریم د روژې د میاشت دی. او د روژې په میاشت کې په اخیرنۍ عشره کې په تاقو شپو کې او په هغې کې چې کومه شپه ده لیلة القدر چې کومه شپه ده د قرآن کریم مبارک نزول دا په هغې کې شوی دی. الله فرمایي په کلام پاک کې انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر. خصوصیت باندې الله تعالی د دې خبرې ذکر کړی دی چې ما اول خو په سورت بقره پارا نمبر 2 کې عام خبر الله تعالی کړی دا شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. رمضان کریم دا هغه میاشت چې الله جل جلاله د طرف نه په دغه میاشت کې نزول د قرآن شوی دی. او بیا په غونډ رمضان کریم کې چې په کومه شپه کې شوی دی نو هغه شپه د لیلة القدر شپه ده، هغې متعلقم الله تعالی غونډ صورت نازل کړی دی چې کلام پاک په رمضان کریم کې او په رمضان کریم کې بیا چې ټولو نه بهتره شپه ده په شپو کې د زرو میاشتو د عبادت نه بهتره شپه ده لیلة القدر. الله فرمایي د قرآن کریم نزول ما په دغه شپه کې کړی دی. او ګورئ یو خبر ارته کومه بیا بل خصوصیت په طرف باندې زما. قرآن کریم دا نزول په رمضان کریم کې چې کله وشو دا دومره عجیب کتاب دی، دا دومره بهتر کتاب دی، دا دومره د عظمت والا او فضیلت والا او ثواب والا کتاب دی چې صحابه کرام مبارکان
رضوان الله تعالی علیهم اجمعین اغوی خو پریدا اغوی خو اسم په دی باندې خو مستحکم او مضبوط ایمانو اغوی خبره نه کومه بلکې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په زمانہ کې چې کوم د حضور مبارک اشترین مخالف سخت مخالف چې دنیا نه په کفر باندې تللی دي او الله جل جلاله د اغوی په مذمت کې د اغوی په بدبختی کې د کلام پاک آیاتونه نازل کړي دي داسې اشترین مخالف کافران اغویم دا اقرار کړی دی چې د کلام پاک په شان ته کلام چې په رسول الله مبارک باندې نازل دی داسې کلام بل کلام نشته دی مخالف انسان زه د هغې نه یو مثال در کومه لکه دا څه معمولی خبره نه ده دا ډیره د عظمت والا خبره ده یو کافرانو کې یو کس تیر دی ولید ابن مغیره کتاسو یو کم دیشم سپارا سورت قلم نون والقلم وما یسطرون لان دراشی نه یا لس داسی بدبختی عیبونا کمزوری اللہ تعالی ددغ خبیث ولید ابن مغیرہ بیان کری دی په سورت قلم کې الله فرمایي کافر دی کاذب دی شغل خور دی خبیث دی گستاخ دی رسول الله مبارک مخالف دی نمیمه یو خبره یو تو بل خبره بل تا رسون کہہ دی نبی علیہ السلام لا اذیت اور کون کہہ دی اخر کې فرمایي عتل بعد ذلك زنیم الله فرمایي ولد زنا حرامی دی دومره الله بدی شي ولید ابن مغیرہ قرآنی کافر بدبخت او په کافرانو کې کفر خو اسم یو بدبختی وا اغه نه هټ کر په کافرانو کې دنیا په لحاظ باندې قابل خلقو عتبہ ابن ربیعہ دا د کافرانو یو خطیب یو لوی فصیح بلیغ واعظ خلقو په زړه باندې بیا داسې خبرو اثر کړ ولید ابن مغیرہ د شعر پیژانده نظم یا پیژانده قصیده یا پیژانده سحر یا پیژانده منتر یا پیژانده کہانت نجومیت چکم دی پالگرتوب پالگر دا پال چگوری ارسی پیژانده دام د کافرانو خو خيار سړای خو مونږ او خيار اغه ته یو چې ایمان راوړي په دې لحاظ خو خيار نو دنیا په لحاظ باندې په عربی کې خو فصاحت بلاغت په دې باندې پوهیده کافرانو مشوره وکړه ولید ابن مغیره تیار ک نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته راولېګ او چې ټول کافران په چا باندې اعتماد کوي نو پته لګي چې د دوی په جماعت کې دا ډېر پوي سړی چې ورته وی لاړشه حضور مبارک دا کلام واورا او د چا خلی مبارک نه واورا د امام الانبیاء علیہ السلام خلی مبارک نه واورا چې په چا نازل دی چې جنتیان به په جنت کې خواهش کړي د نبی علیہ السلام د تلاوت او په مخلوقاتو کې د ټولو نه خوږ تلاوت لاړشه ولید ابن مغیرہ نبی علیہ السلام مبارک دا کلام واورا بیا راشه او پاغي باندې چې څه کمنټس رایا اغا ورکړه چې بیا مون خلکو ته مغه سي بیان کړو چې دا کلام خدا سے دی دا کلام خدا سے دی مې منې ځکه چې ته په مون کې زیات پوهیږي او دا خبره حافظ ابن کثیر په تفسیر ابن کثیر کې کړی دا په البدایه والنهایه کې کړی دا السیرۃ النبویہ کې علامہ ابن هشام کړی دا امام بهقی دا خبره په دلائل النبوہ کې کړی دا ډیر حواله دي چې کله ولید ابن مغیرہ کافر راغی او حضور مبارک نے کلام واورید قرآن مجید فرقان حمید هغه واورید او کله واپس بیر تلاړ خپل کافران یا ځان ته راجمع کړه او ورتوای چې واوري زم لګلا او ما چې د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم کلام پاک واورا قرآن مجید واورا ما واوري دا اوس راجمع شي زپ اغي کلام باندې رائے ورکوم
چې ما څنګه کلام واورید هغه څنګه کلامو کافر اشدترین مخالف چې کله راغی او کافران په دې انتظار کیو چې دی به اوس وایي چې هغه خو سحر و هغه خو کهانت و شعر و نظم و قصیده و دروغ و انسان کلام دی نعوذ بالله داسې به ووایي د ده کمنټس و هغه عربی الفاظ ورته وایم د ده دا کمنټس و پنځه چې څنګه دی راغی خپلو متبعینو ته یې چې والله اول خو قسم خوري مالا په هغې ذات باندې قسمي چې هغه رب دی دوی په ټولو خبرو باندې پوهېده خو خالي ضد او عناد د وجې نه پرېښودي وو کمنټس یې څه والله زما قسمي په الله باندې چې ان له لحلاوه وان عليه لطلاوه وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق وانه ليعلو ولا يعلى عليه او په اخر کې چې وما هو بکلام بشر پنځه کمنټس یې ورکړه راي اے کافرانو دا زم څه شي ته لېږلاو دا ما څه شی واورېده ما دا په الله باندې قسم یې واورئ ان له لحلاوه چې ما د دغه کلام کوم خوږوالی په غوږو واورېده داسې خوږوالی ما په یو کلام کې نه دی موندلی بهترین کلام خوږوالی هغه خو عربو پوهېده وان علیه لطلاوه دویمه خبرې څه وایي زم لېږلی ومه چې واوره چې دا څه وایي نو زار ته اوس وایمه چې کومه ظاهري ګلکاري وه ګلکارۍ نه مراد یې الفاظو چې څومره ظاهري الفاظ یې وګڼه دا ظاهري الفاظ دا داسې ګلکاري وه چې دا ګلکاري ما د غټو غټو شعراو په کلام کې نه ده لیدلې ورته فرمایي دومره ښایست یو او بیا ورته فرمایي وان اعلاه لمثمر دا برابر الفاظ یا داسې وو لکه میوهداره ونه دا ډکه نه دا د میوو نه ډکه ډېره ښایسته ښکاري دا ظاهر یا سم د فایدو نه ډکو وان اسفله لمغدق او چې بیا هغه معانی یې وګورې هغه مطلبونه یې وګورې هغه تفسیر یې ما پوه شوم په دومره مضبوطو دومره فصیحو دومره بلیغو چې دغسې معنا او مفهوم ما مخ په ځمکه باندې د هیڅ چا په کلام کې نه یې لیدلی او بیا څه ورته یې واورئ تسلی دله در کومه ولید ابن مغیره خبرې ورته کومه ده ورته وایي وانه لیعلو ولا یعلى علیه واورئ تاسو به ډېر میټینګونه وکړئ کافرانو ډېر به خلک راجمع کړئ او شاعران به راولئ او کلام پاک مقابلې دپاره به خلک تیار کړئ خو چې ما کوم کلام واورېده نو زه په دې نتیجه باندې ورسېدم چې وانه لیعلو ولا یعلى علیه دا کلام به تر قیامت پورې غالبي په دغه کلام باندې بل کلام نشي غالبېدی د دې دا حسن ترتیب دا سیاق سباق معنا الفاظ حسن ترتیب دی باندې بل کلام تاسو نشئ خېجولی او بیا ورته یي چې که څه راته وایې نه نو بس دا خبره به م وکړم دا کوم چې مونږ دروغ یو چې نبی علیہ السلام مبارک دا کلام ځانه نه جوړ کړی دی که نه نو دام دروغ دی بس دا پنځمه خبره به م وکړم چې وما هو بکلام البشر ما د په الله باندې قسم چې دا د انسان کلام نه دی دا د رب العالمین کلام دی داسې رایا اشدترین مخالف ولید ابن مغیره قرآنی کافر چې کله دا خبرې دوی واورېدې دا ټول خلک ورته روچت شو ښه یې بېعزته کړ دا پسې اضافي ده د بېعزتي وه خدای شرمنده کړ ته موږ دې دپاره لېږلی وې لږه موږ تاسو چې څوک چاته ولیږو ویلیږو یو مقصد دپاره او واپسې کې هغه متاثره راشي هغه کردار داسې چې متاثره شي هغه ته ما دې دپاره لېږلی وې خلکو بېعزته کړ دا خو ته خلکو له په خوله باندې لاس کې خو د نورو خلکو ته دا خبره ونه کړي تباه او برباد بشو دا زموږ چې کوم میشن دی تباه او برباد بشي دی چې تباه دی ختم دی دا قرآن په مقابله کې دا ایسارېدو والا نه دی خلکو بې عزته که ورته یي چې تم
محمد علیه الصلاۃ والسلام نوم به واخیست تم داغه خبرونه متاثر شوی پتا باندې سحر وکړه جادوی ار باندې وکړه کینا اخرانه کسرا بلی اخرانه چې دین باندې خطیب دین باندې واعظ دین باندې عالم په دوی کې بل نو عتبہ ابن ربیعه دا ډیر خطرناک سړی په کافرانو کې ډیر زیاتې روپۍ ور سره مالدار او خلق ورته وی چې سیو دا ستا اخیری کیسه دا وسته ورشه ته څه وایې تاسو کمنټس دي د قرآن پاک متعلق سره یا دا واوره حضور مبارک سی دی چې کله راغی کنه د طرز جدا و چې څنګه راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تشریف فرما دی دی ورته ډاری کی ورته یا محمد صلی الله علیه وسلم ز تعالی درې آفر در کو مدري اختیار کپه د غدریو کې د یو خوخي کدوه د خوخي کدرې واړه خوخي ز اغه پورا کولو ته سیم تیار خو کلام پاک تلاوت او دینه په قلار شبس دا خلکو ته مو وایا استغفر مبارک داسې چې کلام وای د خلکو په زړه باندې اثر کړ چې کلام تلاوت وکړي خلک بغیر د چې ډیر زدي خو نه زدي عنادي خلک بغیر د ایمان نتلای نشي خو به خاطر وکړه دا پریدا ورته چې بس صفا خبر ارته کومه درې افره اول نمبر تسوي څومره مال غواړي څومره دولت غواړي څومره مال غواړي زه تیار یم حضور مبارک بالکل دریو واړو خبرو کې غلط دی خاموش ته بالکل دویم نمبر د عربو د مکی مکرمه په خاندان باندې ګوته کیدا چې کومي جنې سره خځه سره استاد نکاح خوخ او ارادي کنه زید لکوم ورته څوک نیم چې خوخ هغه صاحب ته یي چې زنانو بخپل ځان په تحفه کې ورته پیش کاوه او حضور مبارک ورته وی چې زه دلچسپي اخیشتون کای نه ما یو صحابي سره خیر د نکاح وکړه کو حضور مبارک په زنانو کې دلچسپي اخیشتون کوي اول نکاح ویا نبی علیہ السلام په 15 کال عمر کې څلويختو کالو زنانه سره بیا چې دوه خاوندان یې مخ کې په حالت د کفر کې تیرو او حضور علیہ السلام مبارک یې دریم خاوندو تاسو نه پوښتنه کړم نن سبا چې ما ته یو خزه کړی می او دویمه خزه کو او لک ځوانان یو هم داسې زنانه ما ته نو کړو چې دوه خاوندانو مخ کې ګړي مونږ یو چې نه باکره ځوان زنانه سره مونږ نکاح وکړو نو دا په خزو کې انټرستډ او په خزو کې دلچسپي اخیستون کو خدا خو دوی بیا څورته چې دریم آفر دادی قدم نه غواړي تب زمونږ د ټولو بادشاہي لګا تبا امیر مشر به تب زمونږ مشري او د خپل طبقه به مشري مشر به مشرانه بتا سره خدا سیس پرېرا چې کله دا درې خبرې وکړې او عتبہ ابن ربی خاموش شو حضور علیہ السلام الفاظ دي حضور علیہ السلام خو ډېر روب ها ډېر روب حضور علیہ السلام ورته فرمایي چې ستا خبرې ختم شوه ورته چې ما خبرې خو ورته چې اوس ما خبرې په خاموشۍ باندې اورې چې تا څه وی ما واورې دي اوس ما خبرې اورې هغه ورته چې ټیک ده بس نبی علیہ السلام ڈائریکٹ شروع شو بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناه کتاب فصلت من لدن حکیم خبیر الف لام میم السجدہ او دی یو نوم دی سورۃ فصلت دا یو ورته شروع ک تلاوت یو ورته شروع ک نبی علیہ الصلوۃ والسلام روان دي کتابونه لیکي چې دومره اثر یا په عتبہ ابن ربیعه باندې وک چې راغی او حضور علیہ السلام ته د ازمکه او ډبولا لاسونه ورته دا سکړه ورته قربان نور تلاوت مکړه قسم دې ک نور تلاوت ته وک دومره اثر را باندې ک چې ایمان راوړم خدای ته وګوره خله طرف ته اشاره ورته کدا سي نبی عليه السلام دې تلاوت مکړه راته ستا تلاوت ته څوک ټینګې دی شي بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه صورت کې سجده آیات ته ورسید سجده یې وکړه او داغه نه پس بیا روچت شو مبارک او دې چې حضور مبارک روچتې ده د اغزا نه تختیدل آیو چې دا کو نور تلاوت ما واوري د بس بیا خو زنشم ټینګې د ایمان براوړم او دا خو زديانو چې کله خو واپس لاړ د تخلق په انتظار باندې و چې سیب راغی او د بچ څه خبره بي چې کلام خې داسې کلامو چې انسانانو کلامو سحرو چې دې کله راغی او د مخ ناس تو خلکو ولید ټول وی چې دا د ولید ابن مغیره نه مونږ ته پته ولګي د زیات متاثر شوی دی
د شکل نه پته لګي چې د کمنټس هم زمونږ په حق کې نه دي خو چې دی کله راغی د درې خبرې وکړې درې ورته یې داسې ده چې بس بل څوک مور لګی ځکه ولید ابن مغیره هم سخت عنادي و هغه هم مجبور نه که په ایمان او زم لږ سخت عنادي یم زه یم په ایمان باندې وړی وړی یم خو به ځان ما دې طرف ته راوست که بل څوک هم ور ولګه او د محبوب علیه السلام تلاوت یې واورېده ورته یې چې هغه کس به بیا تاسو له نه راځي به خامخا په ایمان باندې مشرف کږي بس دا کیسه ورته دا ترتیب پرېږدی ورته یې ته ووایه تا څنګه کلام واورېده درې خبرې ورته کړي ورته فرمایي والله ما د په الله قسم چې نه کهانتو نه شعرو نه سحرو او بیا ورته فرمایي ما د په الله باندې قسم چې د انسان کلام نه و دا د محمد مصطفی علیه السلام ځان نه جوړ کړی شوی کلام نه دی زه کلامونه پیژنم په هر څه باندې د انسان په کلام باندې زه پوهېږم والله دا د انسان کلام نه و دا د رب العالمین د طرف نه په حق باندې داسې کلام پاک چې عتبه ابن ربیع رای ادائی د ولید ابن مغیره رای ادائی د دغه رمضان کریم د میاشتې خصوصیت ده او په دغه میاشت کې رب متعال مؤمنانو مسلمانانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام امتیانو له دغه کلام پاک ورکړی یو خو او په دې باندې ډېر طویلې خبرې کېدی شي زه راځم دویمې خبرې له یو خصوصیت خدا دی دویم نمبر خصوصیت دا دی چې په رمضان کریم کې الله تعالی کوم بخشش او مغفرت کا الله تعالی د آیات سره ټول کال غفور دی او ټول کال رحمان او رحیم دی او ټول عمر خو چې کوم د دغه میاشتې خصوصیت دی خصوصیت یې دا دی رمضان کریم بل چې په دغه میاشت کې کومه بخنه کوي کوم مغفرت کوي کوم بخشش کوي او په څومره تعداد باندې مسلمانان مؤمنان بخي او د جنت مستحق یې ګرځي د یوې شپې د یوې ورځې رمضان کریم افراد چې الله یې معاف کوي هغه دومره ډیر دي چې د غون کال مغفرت او بخشش نه ډیر دي د یوې شپې او جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی امام بیہقی حدیث سے په شعب الایمان کې جابر سے ابن روایت تے ویچے دا دغی میاشت رمضان کریم یو څو کمالات تی دا جابر سے بیان کړي په حدیث کې د قرآن کریم مبارک نه پس ویچ یو کمال یدا دی چې د دغی میاشت په اول شپه الحمدللہ تیرا دا مونږ په تاسو باندې په ایمان او اسلام حالت کې د دغه میاشتې اولنۍ شپه چې کله راشي جابر سے فرمای نبی علیہ السلام مبارک او فرمایل دا د رمضان کریم خصوصیت دی چې ټول مؤمنانو مسلمانانو ته الله د رمضان کریم په اول شپه باندې یو ځل په نظر رحمت باندې ګوري دا په نورو میاشتو کې داسې نه او بیا جابر سے څه فرمایي کمال ته ګوره جابر سے فرمایي چې حضور مبارک دام او فرمایل چې هر کلا یو بندتا هر کلا الله جل جلاله پزمک باندې خپل یو محبوب بندتا مسلمان تا مومن تا یو ځل په نظر رحمت باندې وګوري محبوب علیہ السلام فرمای دغه انسان له الله جل جلاله په آخرت کې بالکل عذاب نور کوي دا انسان په شرط د دې چې په ایمان باندې مړ شي په اسلام باندې مړ شي دا ټول ګناهونه ورته الله تعالی معاف کوي او بیا جابر سے په حدیث کې فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې بل خصوصیت د دغه میاشتې دا دی چې خوشبو د صائم د روزدار د خلی لکم چې وګم مونږ تاسو باندې وکیدې شي کله کله بدم لګي طبيعت مر سره درنګي خو نبی علیہ السلام او فرمایل چې ریح الفم اغه خوشبو اغه وګم د خلی د صائم دویم خصوصیت د دغه میاشتې دار د الله پنیز باندې دا د مشک د عنبرونه الله ته زیات محبوب دی
دریم نمبر خصوصیت جابر رضی الله تعالی عنہ بیان کا وچ اغدا دی چې د بلی میاشت نه دی چې په دغه میاشت کې جنت ته په بذات خود الله تعالی په خپل باندې حکم کا چې مزین شه څومره خسته دی جنت متعلق نبی علیہ السلام فرمایي دومره خسته دی چې نه داسې ځای سترګو لیدلی نه داسې ځای ذهن سوچ کړی نه داسې ځای غوږو اورېدلی او نه داسې ځای خولې او لاسو محسوس کړی دومره ښایسته ځای دی جنت انشاءالله تعالی مونږ به ورځو ټول په شریکه باندې الله تعالی هم مونږ مؤمنانو مسلمانانو لپاره تیار کړی الله په جنت شيږي رب جنت ته فرمایي چې مزین شه خیسته شه دومره خیسته شه چې ستا انتها زما دغه بندگانو ته نه معلومه ځان نورم خیسته کړه وی جنت ورته وایي چې رب زه خو یم خیسته خو دا پروتوکول او عزت چا لپاره دی چې ما ته حکم وکړه چې خیسته شه وی چې الله تعالی ورته وفرمایي کیدای شي په دغه رمضان کریم کې زما بعضې بندگان تعالی راشي ډېر بستړي دنیا نه ډېر بې تکاوټ تیر کړی په ژوند کې به ډېر تکلیفونه تیر کړي چې تعالی راشي او تا ته را داخل شي چې دومره ښایسته ده ویني چې ټول تکاوټونه او تکلیفونه ترېنه هیر شي ورته وی چې بیا دغه رمضان کریم د میاشت کې دا جنت په ښایسته کېدو باندې شروع شي دا ښایسته کېږي او بیا جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دغه میاشتې بل خصوصیت دا دی چې څومره فرشتي دي الله جل جلاله دا هغه فرشتو ډیوټي ولګي چې په ځمکه باندې څومره صائمین دي روژهدار دي الحمدلله زمونږ تاسو داسې نور بندگان مؤمنان مسلمانان فرشتو ستاسو عبادت بدایي لگا څنګه هم چې په نورو میاشتو کې عبادت او تسبیح او تهلیل او استغفار او تکبیر او تحمید او هغه ستاسو عبادت اے فرشتو چې رمضان کریم راغی اوس به ستاسو عبادت دای چې څومره صائمین دي روژهدار دي په ځمکه باندې اول ورځ نه واخله تر اخر ورځې پورې تاسو به بل کار نه کوئ دغه صائمینو دپاره به زما په دربار کې استغفار او بخښنه غواړئ تاسو دا د رمضان کریم د میاشتې خصوصیت دی او دا شروع دي دا فرشتې اول نه شروع دي خدای صائمین وبخښي هغوی ته بخښنه وکړي هغوی مغفرت نصیب کړي او پنځم نمبر په دغه حدیث کې چې کوم خصوصیت بیان دی هغه دا بیان دی جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې په دغه شپه رمضان کریم په هر ورځ او په هر شپه حدیث کې راځي کل یوم و لیله هر شپه او هر ورځ د خلقو مغفرت او بخنه کا الله تعالی چا په اول ورځ چا په دویمه چا په لسمه چا په شلمه چا یعنی په هر شپه باندې داسې شپه او ورځ دا د رمضان کریم خصوصیت دی نه ده تیرا په کال کې په نورو میاشتو کې به کیدای شي داسې ورځې او شپې به وي چې په هغې ورځ کې به الله تعالی چاته بخنه نه کوي یا مغفرت به نه کوي خو په رمضان کریم کې چې چرته ورځ ده او چرته شپه ده جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي په هر شپه او په هر ورځ باندې الہ العالمین په خپل خوښه باندې د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک په امت کې کثیر خلکو د بخنه او مغفرت کوي خدای په دغه ورځو او شپو کې زمونږ او ستاسو مو حساب کړه زمونږ خطاکار او سیاکار او چې بیا چې کله اخرنۍ شپه شي نبی علیہ السلام صحابه ته فرمایل چې څومره یا په ټول رمضان کریم کې بخلی دي په اخرنۍ شپه په یو شپه باندې الله تعالی په یو ځل باندې دومره کسانو ته بخنه او مغفرت وکړه چې بیا صحابه کرامو تر پوښتنه وکړه چې قربان دا په اخرنۍ شپه باندې دومره خلکو ته بخنه وکړه لږه په غونډ رمضان کریم کې نو دا د لیلة القدر شپه ده دی وجې نه حضور علیه السلام ورته وفرمیل چې نه دا لیلة القدر شپه نی هغه خو دې نه مخکې په هغې باندې الله تعالی عربو کربو خلکو ته بخنه او مغفرت کا دا خو لیلة القدر شپه نی خو ای صحابو تاسو ته زه وایم مثال ورکوي چې مزدور چې کله مزدوري وکړه
په اخر ورځ باندې غیله به اجرت ورکی کنه به ورکی یا رسول الله مبارک بالکل ورکی بیا دا د زمونږم د ثواب مزدوری وا مونږم چې د یو میاشت خدای پاک حکم منلو او بس هغه ورځ زمونږ ختم شوه الله جل جلاله هم فرشتو ته وی چې فرشتو تاسو گواو سي دا څومره صائمین چې د محمد مصطفی علی السلام په امت کې دي او روزه ازما د رضا لپاره نیولې ده تاسو گواو سي ما ټول ته بخنه او مغفرت مورته نو دا د زمونږ او د تاسو د روزه هغه اجرت ته بخنه چې ان شاء الله په دغه روزه کې باغ چې خدای پاک مونږ له کوم اجرت راکړي هغه چې مونږ خلکو له پیسې ورکو مونږ له خدای پاک په دې اجرت کې بخنه او مغفرت راکړي دا څه عام میاشت دا نه ده رحمت په خصوصیت باندې چې کومه عشره وا بیګاله لسم دی بیا دویمه واوسطه مغفره دویمه عشره په خدا سي نه ګوره ما تاسو ته مکه په دې حدیث باندې تشریح مرته کړی و ته دې دا مقصد نه دی چې خدای پاک جل جلاله په اخرنۍ اولنۍ لسو شپو کې مهرباني او په شلو کې نه دا مقصد یې نه دی په ټولو کې رحمتي په ټولو کې مغفرتي په ټولو کې جهنم نه ازادي خو په اولنۍ لسو کې رحمت لک په خصوصیت سره لک ډیری او په دویمه کې مغفرت لک په خصوصیت سره او په دریمه عشره کې عتق من النار تکړه شي خپل غاړي په الله باندې اور د جهنم نه آزاد کړي اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار دا دعا خامخ په ډیر وای اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا استغفار په ډیر وای درود پاک په ډیر وای قرآن تلاوت پکې ډېر کوي سخاوت پکې زیات کړي صدقات او خیرات پکې زیات کړي چمګ او گاون خلکو سره پاغي باندې نظر وساتئ بد رد چاته موای غصه مکړي خلکو تسبق پکې موګوري ټول ارث په درستخان باندې خپل مخې ته مک دی لکه نور خلکو مسلمانانو یو ګنډه خیر دی په خوا کې یو بل کور تم لګي دا چې څومره ارزاني خو خیر اور لګي ورته دا ټول د اخوت او د مساوات او د همدردۍ میاشتې دي نو دا ډېر درنه میاشتا او نور خصوصیات هم ډیر دي خو بس ټیم پوره دی رمضان کریم روزه ده تاسو هم ستړي نو دی وجنه په دې باندې زه اکتفا کوم دا سه نور ډیر خبرې او کمالات په کې خو خلاصه یاده ده چې ډیر ډکه د رحمتونو د مغفرت او د جهنم نه د ازادۍ میاشتا کوشش وکړئ چې په الله تعالی باندې ځان وبخئ دومره عبادت وکړئ چې په الله تعالی باندې ځان وبخئ خدای پاک جل جلاله دا رمضان کریم مونږ باندې په داسې حال کې تیر کا چې مونږ تاسو ته الله تعالی بخنه وکا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين